آیا دا موبایل دیم دوره خطرناک شي او کنه؟ هر شی یو یوز وي او یو میس یوز وي. دلته یو سوال بل دی کنه. السلام علیکم، زه وجاهت علي شاه د وخت کې شاه انټرنیشنل سکول کې موجود یم. ما سره کلینیکل سایکولوژیسټ اسمه ملک موجود ده. نن به مونږ دی نه د دې موبایل دور کې چې د ماشوم پرورش او تربیت څنګه کول پکار دي والدینو له د هغې حوالې سره به دی نه یو څو تپوسونه کوو. اسمه ملک، ستاسو ډېره مننه د ټایم راکولو او شاه انټرنیشنل ته د وزټ کولو. مهرباني. او لومړنی سوال دا دی چې نن سبا دا موبایل زمونږ د روزمره روټین یو حصه جوړه شوې ده او دا موبایل نه د ماشوم دوری دا یو ناممکنه غوندې خبره جوړه شوې ده. نو آیا دا موبایل دیم دوره خطرناک شي او کنه زمونږ د اویرنس کمی د وجې چې دی نو مونږ د دې سیز نه دوره یو غټه بلا جوړه کړې ده؟ تاسو دې باره کې څه رایه لرئ؟ کوېسچن ډېر ښه دی او نن سبا حساب سره ډېر امپورټنټ خبره ده. جی، خبره هماغه ده چې هر شی یو یوز وي او یو میس یوز وي. که موبایل نه مو پهله زمانه کې سمپل هغه رنګ والا چې ټلیفون سٹارټ شو، پهله چې به ټلیفون ولګېدو نو خلکو پیسو کو خلک یې تنګول شروع کړه. نو دا ډیپینډ کوي چې موبایل یوز څنګه دی او هغې مخکې اویرنس څومره دی ماشوم ته. زیات تر پیرنټس باندې ډیپینډ کوي چې پیرنټس که ماشوم ته لاس کې موبایل ورکوي نو هغه ورته څه ښیي لګیا ده. ټولو کې پهله رول ماډل ماشومان له څوک دی؟ پیرنټس دي که نه. پیرنټس ته چې ګوري، اوس یو مدر په خپله ناست دي په موبایل کې ټیک ټاک ګوري، مخامخ کسانو ډانسز ګوري، هغه ګوري په موبایل کې خپل فیملی سره لګیا یې خوا دېخوا خبرې کوي، فل ټایم هغه یوز دی، سکرین ټایم یې زیاتېږي لګیا. نو هغې حساب سره ماشوم خپل مور ګوري نو د هغې څه روان دي؟ لرننګ سټارټ دی. څه چې دی ګوري هغه به دی هم ګوري. بیا مور زیات نه زیات څه وکړي چې ماشوم بزي کول لپاره ورته موبایل ورکړي، ورته وایي چې تاسو کوئ چې سم کوي. انسوپروایز ماشوم ګوري نه چې هغه هغې کې ګوري څه لګیا دی، یعنی لرننګ نه کېږي لګیا د ماشوم. هغې ته به سمپل موبایل ورکړی کېږي، ښودلی کېږي چې دا څه کوئ، ماشوم به څه تې زده کوي. دلته یو سوال بل دی کنه، لکه مونږ یو داسې علاقه کې یو داسې معاشره ده زمونږ چې هلته خو دا خبرې بالکل لکه نه څوک مني، نه څوک سنجیده اخلي او نه پې څوک پوهېږي. نو هغوی خو د موبایل ته ګوري دغه په نظر باندې چې لکه بس دا یو ښه شی دی یا بد شی دی، هغوی ته د دې پته نشته، خو بس دا یو شی دی، دا یو آله ده، دا یو ټول دی. اوس لکه بهر ملکونو کې دې باره کې پراپر په ګورنمنټ سطح باندې چې دی نو کمپین شروع شوي دي. لکه آیرلینډ باقاعده بین ولګو، فنلینډ باقاعده د سوشل میډیا اویرنس په ترو باندې یو سبجیکټ په خپل ایجوکیشن سیستم کې واچو. زمونږ هغه بیسک پوهه هم لا نشته. نو والدینو له څه کول پکار دي دې حوالې سره چې لکه هغوی ړومبی ځان پوه کړي، بیا هغې نه بعد چې کوم دی نو دا ماشوم په هغه طریقه باندې په مخه بوځي. ګوري دا خبره ډېره غټه ډیبیټ باندې راځي. جی جی بالکل. والدین ګوري نه ځان پوهوي نه ماشوم پوهوي. ایز دیٹ واز مای ټاپک چې هغه نه ځان پوهوي نه ماشوم پوهوي، خو هغه بس روان دي، کار کېږي. نو کم چې زمونږ داسې کم خواوشا علاقې دي چې چا کې بالکل اویرنس نشته، نو ظاهره خبره ده څنګه چې تاسو اویرنس دپاره کار شروع کړو. کم چې ایجوکیټډ کسان دي هغوی ته پکار دي چې اویرنس سیشنز دوی دپاره کوي. خو بیا هم کور کې چې کم پیرنټس دي، اسپیشلی کم چې بالکل بیخي تعلیم یافته نه دي، بالکل هم پسه نه پوهېږي خو موبایل یوز کوي، هغوی ته هم پکار دي چې هغه کانټینټ څه ګوري لګیا دي، پکې څه کوي لګیا دي، نو ماشوم ته د هغې حساب سره هغه ورکوي. اوس زیات تر تاسو به ګورئ په ټي وي کې هر کس وایي ماشوم درنه موبایل غواړي، موبایل مه ورکوه، ګرمه کویله په لاس کې ورکوه، خلک وایي که نه. نو زه ایز ا منټل هیلث سپیشلیسټ وایم چې نه، دس از مای اوپینین، دا غلط دی. که دې مور پلار که ماشوم ته ګرمه کویله ورکړي، موبایل ورنه کړي، نو دغه ماشوم چې بهر چا نه خپل ضرورت به پوره کوي. نن سبا نیډ دی دا موبایل، څنګه چې تاسو هر ماشوم نن دور دی، یو ایجوکیټډ دی ان ایجوکیټډ دی، که ایون په ریډم څوک ناست دی هغې لاس کې موبایل دی، هغه خپل نیډ پوره کوي. نو هغه که والدین پوره نه کړو، بهر چا نه هغې پوره کړو، نو د هغه د ګرم کویلې نه ډبل دی، بیا د هغې نقصان بیا څومره خراب دی هغه تاسو په خپله اندازه لګولی شو.
چې کم بارنې کس باغې ته موبایل پټ طریقې سره ورکوي، هغې له به پوهیي، هغې ته به شیزونه ښایي پکې، نو هغې به مایند کې به هغه څه یعنې مین هغه شیزونه راځي. مور نه به پټ کارونه سب ټولو کې پیله ماشوم په دې خراب شي چې مور نه پلار نه پټ کارونه شروع شو، خپل نیډس پوره کولو لپاره بالکل ټرسټ دلته کمیدل شروع شو، ټرسټ کمې راشي. بالکل. سیکنډ د دې غټ نقصان څه شو چې هغه کانټینټ څه ګوري. نن سبا خو هر قسم چې تاسو ګوري سیکسوال اډکشن والا سینز راځي پکې، سم راځي بهر خلک دا ګوري، ماشومان به دا ګوري. 2-3 کالو ماشومان لاس کې نیولي یو بالکل عجیبه ډریسنګ کې یو جنۍ ګډیږي ناستې ګوري، ایته څه پته چې دې کې ډریسنګ څنګه ده، اسا ګوري هغه څه کېږي، هغه خپل بهر سرکل کې خو کار کېږي لګیا دی کنه. نو پیرنټس ته پکار دي چې مونږ اوس دې ټایم دا نه دی چې نه موبایل ډېر خطرناک دی، موبایل دا دی، بھئی یو شی دی ضرورت دی پویول دي نو یوز ورته وښایي که نه، ښه طریقې سره وښایي چې دا به څه کېږي، دې سره به مونږ څنګه دی ته ښایو څه به کوو. زه دې سره یو خبره ریلیټ کوم چې ډیجیټل تربیت که د ماشومانو اوس ونه شو او د دې نه مخکې د والدینو دا ډیجیټل تربیت پکار دی. لکه ما څخه د کراچۍ نه یو کیس راغلی دی پرونه بل ورځې بیا کال کړی دی، د هغې کور کې یو ماشوم دی، د هغه هیرو چې کوم دی هغه یو پون سټار دی، د ایټلي یو کس دی، او هغه چې کوم پیرنټس نو چې هغه ما سره خبره کوله نو هغه وی په دې موبایل کې دا ماشوم وی د ورځ شپه ناستی او وی دغه دا پون ویډیوز ګوري، وی هغه دومره هغې کې انوالو شوی دی چې هغې اوس رو نه دی، هغه ته په څه طریقه باندې ایمیل هم کړی دی چې زه تا آیډیالایز کوم او زه ستا دا سیزونه په مخه باندې بوزم، ما ته ووایه. هغې وی دومره هغې دنیا ته تللی دی چې اوس یې مونږ واپس راوباسې نه شي. نو که فرض که د دې مونږ هغه پراپر یو لیمیټیشن یا مونږ خپل ځان اویر نه کړه دې حوالې سره او ځان په پوهه نه کړه چې دا ماشوم مونږ اوپن دي سیس ته پرېښودو نو دا دومره غټ سطح باندې ډسټرکشنز هم جوړولی شي. موبایل دا ماشوم څه کړي دی، خو یو موبایل ورڅخه او انسوپروایز یوز استعمال کړی دی، شروع کړه هغې نه څه چلو شو، ریزلټ دا راغی. دلته یو خبره بله ده، زمونږ په سوسایټي کې سختي ډېره بېتحاشه ده، پوهه دوره نشته، سختي ډېره ده. ماشوم دی الفا، ماشوم دی زی، مونږه چې تربیت د چا لاسو کې دی هغه د میلینیلز دی یا ایکس دی یا بیبي بومرز دی، نو دغه دنیا بیله وه، هغه شاید هلته کې صرف یو ریډیو دی، ماشوم ته 1000 میډیمز موجود دي. نو والدین د خپلې زمانې هغه تربیت طور طریقې په دې ماشوم لاګو کوي ځکه چې هغې ته هغه ټیک ښکاري او ماشوم وایي چې نه زما دا دنیا ده، دا یو خلا ده. دلته والدین څه وکړي، دا خلا څنګه ختمه کړي؟ دا خلا به هله ختمیږي چې مونږه تاسو د ماشومانو تربیت ونه کوو په موبایل حساب سره د پیرنټس تربیت وشي. سکولز کې پکار دي ماشاءالله تاسو هم نه ارینج کړی دی، سکولز کې پکار دي چې اویرنس سیشن کېدي. زما پرسنلی زه چې کله پیشنټس ګورم ما سره چې سیم کیسز هم راشي هغه هم راشي، زه په ماشوم دونه کار نه کوم، زه په پیرنټس پهله کار کوم. اټینډنټ ته ګایډنس چې کم راځي که نه هغوی چې څو پرې خپله پهله نه خپل منټل حالت پوره سیټ شوي نه، هغې خپل اویرنس نه راغلی، هغه به ماشومانو ته هماغه خبره شوه چې یو آر ګوینګ ټو کنټرول اوور دیم. د ماشوم برین نشي کنټرول کېدی نن سبا والا دور حساب سره، که یو جاهله ماشوم دی که یو ایجوکیټډ ماشوم دی، دواړو سره شیزونه سیم روان دي، په کوي څوک څنګه هغه ډیپینډ کوي. نو هغه که اوس که ستاسو دا آیا روان ده دې سره موبایل به وي، اوس هم ته تپوس کې دې سره به وي. نو دغه حساب دی چې پهله ماشومانو ته پکار دی چې ماشومان څه وکړي، پیرنټس کم قسم دي قسم نه دي، ماشومان په دې نه پوهېږي. نو ټولو کې پهله چې پته ولګي دې کور کې سیویریټي زیاته ده د هغې پیرنټس باندې مشرانو باندې کول پکار دي. اوس مونږ ویو دا د زوړ سوچ خلک دي، دوی نه ایکسپټ کوي. نو زوړ سوچ خلک خو زموږ پیرنټس هم وو، تاسو پیرنټس به مي، نو مونږ ولې داسې ښه لیول باندې راغلي. پهله خلکو سره هم خو موبایل نه و که نه، زمونږ چې کم مشران بیا وو، مونږ نه پستني ماشومانو لپاره مونږ مشران وو، مونږ هغه ډیجیټل پیرنټس کې راځو ځان لم ټیک شو که نه، مونږ په خپله په دې کې راځو. نو اوس مونږ په خپله ټیک نه، مونږ په خپله دې ټایم په غلطو اخوا دې خوا باندې روان وو، خپل پیرنټس ته وي چې د دوی زوړ سوچ دی. مونږ خو خراب نه یو، بیا زموږ بچي ولې خرابېږي ځکه چې زموږ سوچ سم نه دی. مونږ په خپله لګیا او څه کوو هغه مونږ ته ټیک لګي، زموږ ماشوم څه کوي هغه مونږ ته غلط لګي. نو هغې نه پهله مونږ ته په خپله پکار دی چې مونږ په خپله سټډي کوو، ماشومانو سره به مونږ یعنې هولډ کوو نه،
آرډرز به نه ورکو چې دا غلط دي دا نه ماشومان اوپن پرېږدي هغې ته رایټ اینډ رانګ وښایي چې هغه فیصله په خپله وکړي. موږ زیاتره خپلې فیصلې مسلط کوو په ایز ا پیرنټس. ماشوم غریب په ځان نه پوهېږي چې څه وکړم څه ونه کړم. دې کې دغه وایي که نه وایي چې لکه یو ډېر یو ډاکټر جاوید اقبال صاحب یو ډېره ښایسته خبره کوي. هغه وایي چې زمونږ لکه پیرنټ اکثر راشي وایي چې ماشوم ضد کوي. نو زه به هغې نه دا تپوس وکړم چې تاسو صرف ماته دا وایي چې ماشوم ضد کوي که تاسو ضد کوي. چېرته تاسو خو ضد نه کوئ. ډېره مننه ستاسو د ټایم راکولو. ستاسو سیشن هم دی. موږ سره کلینیکل سایکولوجسټ اسما ملک موجود ده نن شاه انټرنیشنل سکول کې او د دوی یو سیشن هم دی اوس پیرنټینګ ان ډیجیټل ایج په نوم باندې مدرز سره دی د شاه انټرنیشنل سکول مدرز او د دې علاقې چې څومره هم میندې خویندې دي زموږ هغوی له موږ دعوت ورکړی دی. تاسو والدینو ته هم گزارش دی دا شی فار ګرانټډ مه اخلئ. دا هسې یو ټوکه ټکاله نه ده چې بس یو موبایل تاسو ورکه سر خوږیږي او تاسو وایي چې راشه دا ول ورکه دی به لږ غلی شي نو زه به هم لږ په سکون شم. دا یو څو کاله خواري وي په ځان به لږه سخته تېروي او د پوره عمر بیا خوشحالي ده. انشاءالله گاهې به دغه شان سیشنز تاسو سره مونږ شیر کوو او تاسو له به مونږ د داسې سیشنز انعقاد هم کوو. شاه انټرنیشنل سکول ته داسې سیشنز له ضرور وزټ کوئ. ول ډېر خیال ساتئ. زه وجاهت علي شاه کلینیکل سایکولوجسټ او منټل هیلث ایکسپرټ اسما ملک سره تاسو نه اخلم اجازت. د لوی الله په امان.